बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमंदो सिर्फ यो मिनट टेम राके स्तासु दा यो मिनट पर जायने जी इंशाअल्लाह ताला दा यो मिनट में इंशाअल्लाह ताला सासु जिंदगी बदले कदरमंदो तासु पे स्क्रीन मान दी गोरे यो तस्वीर दी तो कुरान मजीद चिदा अल्लाह हजरत कलाम दे और बल तरफ था मोबाइल दे नन चिगम दे स्तासु ना यो सवाल दो कोमा बल्कि दा कुरान मजीद जमंगा सासु टूल ने यो सवाल की او په دې حواله سره به تاسو ټول خپل رائے هم ضرور راکوي او دا پیغام مخ کې نور هم خوروي ځکه چې دا داسې پیغام دی دا داسې پیغام دی دا یو داسې فریاد دی چې دا قران مجید زموږ اساسونه کوي دا قران مجید یو طرف ته دی بل طرف ته دا موبایل دی دا قران مجید زموږ اساسونه سوال کوي او فریاد کوي چې اے د الله بندگانو اے مسلمانانو ز تاسو لپاره الله رب العزت کلام ما تاسو لپاره ز نازل کړم الله رب العزت چې تاسو هدایت حاصل کړئ او زمانه چې کوم دې هدایت حاصل کړو د هدایت سرچشمه جوړه شي او په ما باندې عمل وکړي چې دنیا او آخرت ما خیسته شي نو سوال دا قران مجید زمونږ اساسونه دا کی چې بل طرف ته دا موبایل دی تاسو دې موبایل له څومره ټیم ورکوي او مال څومره ټیم راکوي او تاسو به عزت مسلمانانو ځکه کافرانو ته مخاطب نه بلکې مسلمانانو ته ځکه چې دا مسلمانانو کلام دی مسلمانانو لپاره نازل شوی دی تاسو یو منټ سوچ وکړئ فکر وکړئ چې آیا زه د قران مجید د څومره ټیم ورکوم او د قران مجید په مقابله کې د موبایل له څومره ټیم ورکوم لږ سوچ وکړئ یقیني طور پر زما او یا پرسنټ خلک به داسې وي زمونږ ورونه مسلمانان او خویندې هغه به داسې وي چې دی موبایل لبا هغه په ګنټو باندې ټیم ورکوي تاسو په کمنټس کې مو لیکئ چې تاسو قران له څومره ټیم ورکوي او دی موبایل له څومره ټیم ورکوي تقریبا پته به ولګي چې او یا پرسنټ خلک به داسې وي چې په ګنټو با دی موبایل له ټیم ورکوي لیکن قران مجید تب یو سیکنډ هم ټیم نه ورکوي دا څومره غټه د خسارې خبره ده دا قران مجید ګوره ډیر غټ فریاد کوي زمونږ اساسونه بل طرف ته دا موبایل چې دې په ذریعہ باندې زمونږ وخت هم ضایع کیږي پیسې هم ضایع کیږي او د دین علاوه په ګناهونو کې مبتلا کیږي د دې په ذریعہ باندې بدنظری کیږي چې بدنظری کیږي انسان بدکارۍ طرف ته ځي د دې موبایل په ذریعہ باندې غیبت هم کیږي غیبت اورېدل کیږي هم چې دا ټول شیزونه د قران مجید بنکي یعنی دا موبایل چې کوم دی دا سره عام د ګناهونو یو سبب جوړیږي او یاد وساتئ چې انسان سره عام ګناه کوي یو غلط ویډیو ګوري هغه شیر کوي هغه لایک کوي دروغ چې کوم دی ګوري اوري هغه چې کوم دی مخکې شیر کوي نو قران مجید په داسې خلکو باندې چې کوم دی لعنت لګي لعنت الله علی الکاذبین په دروغجن باندې الله حضرت لعنت او دغه شانتي بدنظری کول د دې قران مجید د تعلیماتو خلاف دي یعنی دا موبایل چې موږ څنګه استعمالو کړو په کومه طریقې استعمالو نو یقیني طور پر د قران مجید د تعلیماتو خلاف استعمالو او ځان په ګناه کې مبتلا کو خپل ټیم هم ضایع کو او بل طرف ته د قران چې کوم دی چې الله حضرت زمونږ اساس لپاره د هدایت یو سرچشمه یو ذریعہ را لګل هدل للناس تمام انسانانو لپاره د دې په منګه تاسو باندې ډیر زیات حقوق دي ګوره د دې زده کړه او بیا د دې چې کوم په معنا مفهوم باندې ځان پوهه کول او بیا چې کوم دې په دې باندې عمل کول او مخکې رسول دا د دې قران مجید حق دی آیا موږ د دې قران مجید د حقوق ادا کړل یاد وساتئ دا قران مجید بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم د قیامت پر ورځ باندې چې موږ دا تاسو د تمل ورو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ اساسو شفاعت کی ګوره یاد وساتئ چې کوم انسان دا قران مجید پری دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با داسې انسان شکایت کی د الله رب عزت بارگاہ کی او هغه شکایت الله حضرت د قران مجید کی ذکر کړل وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا رسول بوي چې اے زما رب زما دی قوم زما دی امت دا قران مجید پرې خو دې ته توجه نه ورکوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دی قوم دغه خلقو شکایت کی چې کوم خلقو دا قران مجید پرې خو په ګنټو موبایل ټیم ورکیو لیکن قران مجید دا یو سکند ټیم نه ورکی او یاد وساتئ دا قران مجید با د قیامت پر باندې الله رب العزت په بارگاہ کې جګړه کوي په حدیث شریف کې راځي چې الله حضرت د دې قران مجید د دې کلام الهی جګړه تسلیم کړل او د انسان په حق کې سفارش کیا د انسان په مخالفت کې سفارش او چې کوم انسان د دې قران مجید حق ادا کړي نو دې به د الله رب العزت په بارگاہ کې د شفاعت کې چې الله د زما حق ادا کړی الله د جنت ولېږي الله رب العزت د شفاعت قبلي او جنت به لېږي او چې کوم انسان د دې قران مجید حق نه ادا کړي په قانونو باندې په میاشتو باندې دا قران مجید نه راخلي نه زده کوي او نه د دې په معنا مفهوم باندې ځان پوهه کوي چې الله دې په دې کې موږ ته
څه خطاب فرمایلی څه تعلیمات را کړلي څه هدایت را کړل او نه چې کوم دې باغی باندې عمل کوي نه مخکې خوري نو دا قران مجید با د قیامت پر باندې الله دې په بارگاه کې جګړه کوي یا الله دې انسان ز پرې خېوما یا الله دې چې کوم دې به ته جهنم ته ورسي نو دا سي انسان به الله دې قران مجید په سفارش باندې په جهنم کې ورسي دا معمولی کلام نه دی لہذا دا پیغام دا ډیر غټ پیغام دی په دې باندې سوچ هم وکړي او دن ټول دا وعده وکړي ټول مسلمانان دا وعده وکړي په کمرس کې تاسو چې کوم دی باقاعده دا وعده وکړي ټول ولګي چې ان شاء الله تعالی د نن نه بعد دا قران مجید کې زمينه دي زکوم وي او د دې په معنا مفهوم بزان پوه کوم او دغه شانتي په دې باندې عمل کوم او دا مخکې خروم هم ځکه چې دا د کلام الهي حق دی سمجھ کې خبر راځي لہذا چې تاسو په ګڼو موبایل ټیم ورکوي ځان خپل وخت هم ځای کوي په ګناه کې هم ځان مبتلا کوي او بل طرف ته چې هدایت سرچشمه الله دې موږ تاسو ته تر لګل هغه طرف ته یو سکند یو منټ چې کوم د ټیم نه ورکو یو کې تور په دا زمونږ تاسو لپاره د تباہی او بربادي سبب دی لہذا نن ټول مسلمان دا وعده کوي چې موږ د موبایل ټیم ورکو نو دا موبایل په داسې طریقې استعمالو چې کوم طریقہ الله دې موږ تاسو ته په قرآن مجید کې بیان کړل چې د سترګو حفاظت په ګوته نظر او دغه شانتي غلط شیزونه پوسټونه نه شیر کول نه اوریدو او دغه شانتي دروغ چې کوم دی مخکې خورول یا دغه شانتي دروغ اوریدو د دې ټولو شیزونو نه د ټولو ګناهونو اجتناب او صرف چې کوم دی د مقصد په تحت باندې موبایل استعمال او بل طرف ته چې کوم دی قرآن مجید زده کړه او د دې چې کوم معنا او مفاهیم دي په هغه باندې ځان پوه کول خپل چې کوم ژوندۍ دا عملی طور پر د قرآن مجید په مطابق راوستو او دغه شانتي د دې قرآن مجید تعلیمات عام کول د دې قرآن مجید حق دی لہذا د نن دا وعده کوي چې دې قرآن مجید لبا کم سے کم کدا یو غنټه نه نو دانی ما غنټه دا لشل منټه بعد منګه پروس کی ضرور وباسو دا وعده کوي زما سره ټول دا وعده کوي په باقاعده په کمرس کې دا وعده ولیکي چې زما وعده دا چې د نن نه بعد ما دې قرآن مجید له کم سے کم زخپل پروس کی نیمه غنټه یا شل منټه کم سے کم دا بزو باسم او دا قرآن مجید د دې چې کوم حق دی هغه زمونږ اساس نه ادا کیږي لیکن کم از کم دا کوشش هم کول شو او بیا روز پر ورځ باندې کې اضافه کول نو ان شاء الله تعالی په دې دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې به ان شاء الله تعالی دا قرآن مجید زمونږ اساس په حق کې سفارش کوي ان شاء الله تعالی د دې قرآن مجید په بدولت سره موږ تاسو چې کوم دی په جنت کې داخلي وګو الله حضرت موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ